بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي پروګرام سره زه یم سید کبیر شاه ګرانو کتونکو نن به د افغان کډوالو په هغه کاغذونو باندې خبرې کوو کوم چې جعلي دي په هغې کې څه جعلي خطی شي یا څه جعلي دي د څه د وجې چې کوم دی افغان کډوال واپسي کوي لګیا دی په دې ټوله عرصه باندې به خبرې اترې کوو موږ سره سینیر صحافي او تجزیه کار ساجد ټکر صاحب یو ځل بیا پروګرام کې موجود دی ټکر صاحب مننه پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی تاسو ته وایو تاسو مننه شاجي دومره قیمتي پروګرامونه کوي ثانک یو سر نور کله موږ په پروګرام کې دا خبره کوو چې افغان کډوال څومره لاړه څومره پاتې دي څومره به ځي مزید نن په هغه شیزونو باندې خبرې کوو چې کم ته مونږ په پاکستاني دغه کې شنختي کارډ وایو نو آیا د افغان کډوالو څومره جعلي وخته یا څومره بلاک شو یا څومره ولې چې کم دی نوټس یې ورکړي او دا ډیره مهمه پوښتنه ده ګورئ کله نه چې د افغان کډوالو د بیا ستنېدنې لړۍ پیل شوې ده نو مونږ بیلابیل احکامات ګورو بیا د هغې په رڼا کې حکومتونه وفاقي حکومت صوبایي حکومت انتظامی بیلابیل دوی ګامونه پورته کوي اکشنز اخلي لکه تاسو وکتل چې کیمپونه تړل کیږي اول د هغې احکامات راغلل سیفران لخوا وفاقي حکومت لخوا نو اوسه پورې موږ په دې خبره ستاسو په دې پروګرام کې کړې وه چې 8 تړل شوي دي او دا نور به 14 په نومبر کې دغه کیږي دغه شان بیا د دوی دپاره چې کم ټرانزیټ افغان ټرانزیټ ټریډ دی په دې به خبر کو نور بلا دوی باندې جرګې چې کم به د دوی د واپسۍ دپاره کمې تیاری دي د حکومت لخوا کومه چې سنجیدګي موږ ته ښایي چې حکومت ټیک ټاک سنجیده دی او د ایکسټنشن یا د مودې غځولو څه امکان نشته څنګه به چې نور کلا شپږ میاشتې یا کال لپاره کېده نو هغه اوس نشته حکومت وفاقي حکومت په خپله خبره ټینګ ولاړ دی چې دغه د واپسۍ عمل دا به جاري وي بیا موږ سهیل افریدی صاحب چې د پښتونخوا نوی وزیر اعلی دی په صوبایي اسمبلی کې د هغوی تقریر دی هغوی وایي چې نیشنل پالیسي یعنې چې وفاق حکومت دا فیصله کړې ده چې وزي به نو ټیک شو خو دوی د لږ په ټیک ټاک طریقه او د عزت په طریقه ولیږل شي اوس شناختي کارډونه دا خبره به کېده کله دا خبره کېږي دوی سیم بلاک کولی شي نو په هغې هم کار روان دي شناختي کارډونه دا خبرونه به راتلله چې ځینې افغانانو پاکستاني شناختي کارډونه جوړ کړي دي په جعلي طریقه باندې په جعلي اسنادو نو بیا په دې کې تحقیقات وشو د هغې تحقیقاتو په رڼا کې په پښتونخوا کې 1800 شناختي کارډونه هغه جعلي وو هغه بلاک کړی شو تحقیقات چونکې روان دي نو څه د پاسه 15000 خلکو ته د نادرا لخوا نوټسز جاري شوي دي لکه چې تاسو راشئ وګورئ چې مطلب دا دی دا ټیک دي که نه دي کوایف یعنې په هغې باندې اعتراضات دي نو اوس د هغې تحقیقات کېږي او دغه شانتې صرف دا نه دي نور بلها نو چې چا هم جعلي شناختي کارت جوړ کړي نو هغه به بلاک کېږي د ټولو نه زیات په پېښور کې دي مردان صوابۍ او دغه شانتې دیر او باجوړ کې او په ټوله پښتونخوا کې خو دې ځایونو کې لږ زیات دي نو دا جوړ شوي دي نو چې په ګوته کېږي نو هغه بلاک کېږي مطلب دا دی شاجي چې کومه د بیا ستنېدنې لړۍ ده نو په هغې کې حکومت سنجیده دی او په دې باندې ټیک ټاک کار روان دی شناختي کارډونه اوس مطلب چې نور سوره ضروري اقدامات نو تاسو به ګورئ ورځ تر بلې هغې کې به رڼاوی راځي سپیناوی به راځي لکه د کراچۍ پنجاب نه راځي دلته فلحال چونکې دا ډېر زیات دي نو دلته هغه شان سختي موږ ته په نظر نه راځي نو د دې مطلب دا نه دی چې ګینې نه یې لیږي خو په مزه مزه اوس چونکې بارډر هم بند دی چې کوم جنگي صورتحال دی و د پاکستان او افغانستان ترمنځ نو هغه هم دا اوس امکان څرګندېږي چې یعنې رو به هغه پرانستې کېږي اول اوس خبره کو لکه مطلب چې ټرانزیټ ټریډ چې کوم دی د افغان ټرانزیټ ټریډ خبرونه راغلي چې دا معطل دی بند کړی شوی دی یا منسوخ اول دا و چې پاسز ګورئ چونکې دلته ګاډي راغلي وو او ولاړو بارډر بند و چمن هم بند و تورخم هم بند و نو که نور راتلل نو ډېره بیړه به لکه لویه لانجه به وه ټرافیک به و ګاډي به چېرته ولاړو نو د هغوی هغه پاسز منسوخ شوي وو اوس مرحله وار ټرانزیټ ټریډ چې کوم دی نو افغان ټرانزیټ ټریډ دا بحالیږي دا پځی کېږي باقاعده خو دا ځل به اوس چیکینګ به ډېر زیات وي سکینینګ به ډېر زیات وي او هغه نظر چې کوم دی نو حکومت هغه ټیک ټاک به ساتي نو موږ خو دا امکان بلکې امید و د خلکو چې چمن او تورخم دا به کولو شي په 13 ورځ موږ ویلو چې 40 غنټې یا 40 غنټې چمن خو د څه ګاډو دپاره پرانستی شوی و خو تورخم عمله ځای په ځای ده خو پرانستی شوی نه دی اوس د ټرانزیټ ټریډ دپاره چمن چې کوم دی نو ځینې خبرونه دا وایي چې هغه د څه ګاډو دپاره محدود پیمانه باندې هغه پرانستی شوی دی تورخم هم دا هیله څرګندېږي خو سبا شاجي ډېره مهمه ورځ ده ځکه چې د پاکستان او افغانستان
په ترکی کې ناستی دی. اول قطر کې وشو، په سیزفایر په اوربن باندې دوی رضا شو او هم په هغه نشست کې دوی دا فیصله وکړه چې نور کم معاملات دي هغه به مونږه ترکی کې چې کم نشست دی او دغه نشست کې خو دغه کې د افغانستان هم دوه مهم چارواکي او د پاکستان نه دوه مهم چارواکي د وزارت چې کم دفاع نمایندګانو، دوه وزیران او دغه شانتې د سلامتیا مشیران دا و. ټیک شو، د انټیلیجنس ادارو مشرانو دوی پکې دغه وکړو. اوس دې ملاقات کې ترکی کې چې کېږي نو دا امکان دی چې په دې کې تجار هم وي او د بیلابیلو ژوند د شعبو خلک په دې کې وي نو دا به ډېر مهم وي. نو کېدای شي 2-3 ورځې پورې دغه ناستې دغه نشست جاري وساتل شي او په دې کې فیصلې وشي او بیا د هغې نه پس مونږ وګورو چې تورخم او چمن دا پرانستی شي د ولس دپاره هم او خصوصا د افغان کډوالو دپاره او د ګاډو دپاره، خو دا به مرحله وار وي ځکه چې د کومو حالاتو لاندې دا لارې تړل شوي دي. نو اوس به ګورو چې دغه څومره زر نارملایزیشن طرف ته راځي. اگر چې ښه خبره دا ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ کله نه سیزفایر شوی دی نو د هغې شکر دی څه سرغړونه نه ده شوې او مطلب یې چې حالات د کنټرول لاندې دي. نو امید څرګندېږي چې یاره د دې ترکي د ناستې نه پس د دې اجلاس نه پس بیا دا لارې په مزه مزه کولو شي. ټکر صاحب اوس به راشو دا خو په جعلي شناختي کارډو باندې مونږ خبرې کوي، خو زمونږ افغان کډوال رونه چې کوم په دې بوډ بازار کې دی هغې یو ګیله لري. هغې وایي چې زمونږ د پاکستاني اعلی چارواکو ته دا غږ ورسوئ چې یاره څنګه مونږ دلته 40-50 کاله تېر کړه، زمونږ حق دی چې تاسو مونږ ته نیشنلټي راکئ. ګورو چې پاکستانیان په سعودي کې دي، په دوبۍ کې دي او په کار خو دا ده چې هغې دې هم په دغسې طریقه باندې وویستلی کېږي. نو دې درمنځ دا څه داسې خبرې دي چې د افغان وروڼو په زړه باندې پرتې دي. هغې وایي چې یاره اعلی چارواکو ته زمونږ دا پیغام ورسوئ. نو آیا زمونږ پاکستانیان چې کم دي نو هغه داسې مطلب غیر قانوني پراته دي په سعودي یا په دوبۍ کې؟ دا ډیره مهمه معامله ده شاجي. تhank you. ګوره په دې مونږ ډېر بحث هم وکړو، مونږ خپله سوالونه پورته کوو، قانوني ماهرین، تجزیه کار هغوی اورو. نو ځینې خبرې واضحه دي چې کم ودونه شوي دي لکه د پاکستانیانو او د افغانانو ترمنځه، نو چې کومه ښځې هغې ته شهریت ورکول کېږي او که افغان سړی وي او هغه د پاکستاني ښځې سره دغه شوي نو هغه ته هغه POC کارډ ورکول کېږي. بهرحال دغه د دوی کلیم دغه دعوا دلته هم چې چا ډېر وخت تیر کړي نو دلته په آیین کې د هغې خپله تشریح ده او ځینې خلکو ته دا ویل شوي چې تاسو عدالت ته لاړ شئ، وګورئ خپل دغه وکئ. او بهرحال څنګه چې د دوی دعوه ده چې بهر ملکونو کې خلک شهریت ورکول کېږي، پاکستان کې دا معامله دومره اسانه نه ده. دلته لکه نورو ملکونو کې ورکول کېږي. دلته یو خبره ده لکه خلک په ویزو ځي، په پاسپورټ ځي، ویزې کوي، ورک پرمټ څه نو هغه دوی پاکستان کې کولی شي. دلته لکه تاسو وګورئ مونږ وایو چې POR کارډ هولډرز به وځي، SEC کارډ هولډرز به وځي، هغه خلک به وځي چې په غیر قانوني توګه دلته میشته دي. خو چې چا سره ویزه ده یا پاسپورټ دی نو پاکستان حکومت دا وایي دا به نه وځي تر څو پورې د پاسپورټ ویلډ دی، تر څو پورې د ویزه ده دی به یي که نه. نو که څوک په ویزه راځي هغه ته ورکړی کېږي د 100 کالو ویزه، د روزګار ویزه، د تعلیم ویزه، نو خو ټیک ده. نو په ویزو دې راځي ویلکم. خو هغې وایي چې مونږ ته ویزې نه لګي که نه، مونږ څوک وو لکه د پاکستان ویزې نه لګي، بندې دي. نو نن سبا چې دا کوم حالات دي نو دا خو د دواړو هیوادونو ترمنځ چې کوم اړیکې دي او مونږ په دې خفه یو. په کار ده دا د ورورولۍ په کار دي، د ګاونډګیرۍ په کار دي، په کار ده چې دا دواړه ملکونه په یو بل ډېر زیات ډیپنډنټ دي. ستاسو په دې پروګرام کې بیا مونږ وایو شاجي چې د یو بل خپو وهلو نه تېرېدل په کار دي او په دې سوشل میډیا چې دا کومه پروپیګنډه بیا کېږي د دې نه چې کوم دی نو تېرېدل په کار دي. او دا دواړه ملکونه دوی ترمنځ چې کوم تجارت دی مخفي پوټنشل ډېر زیات دی، دا لارې ډېرې مهمې دي، د خلکو یو بل سره تړون دی. نو زموږ دواړو هیوادونو ته خواست دی، ریکویسټ دی، مینت دی، سماجت دی چې دوی د یو بل سره لکه مطلب تلې راغلي دا دوامدار وساتي، یو بل ته لارې بندې نه کړي، اکه د پاسپورټ په شکل کې، اکه د ویزې په شکل کې، چې تکړه خلک چې یا د یو بل هیوادونو ته لاړ شي، که هغه د ایجوکیشن په میدان کې، که د ساینس او ټیکنالوژي په میدان کې، که د روزګار په میدان کې، که هغه ایون د لوبو په میدان کې. لکه د افغانستان لخوا په دې حالاتو کې دلته چې کوم ټرای سیریز کېده نو هغې وی چې په هغې کې مونږ برخه نه اخلو، نو دې ته خبر رسول نه پکار که نه. لکه افغانستان لا هم دا کتل پکار دی چې پاکستان زموږ ګاونډي هیواد دی. نور په پاکستان مونږ دا غږ هم کوو، ورته مینت هم کوو چې افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، د دې د ولس سره، د دې د خلکو سره د ورورولۍ تعلق پکار دی، ځکه چې دا نه پرې کېدونکې رشتې دي، ګاونډ دی.
نو د دوی د غزینې ګیلې په ځای دي خدا د ریاستونو معاملې دي د حکومتونو معاملې دي نو په کار ده چې سټیټ ټو سټیټ لیول باندې په دې بحث وشي. ډیره مننه ټکر صاحب، ډیره ګټوره خبرې مو کوي. یقینا ټکر صاحب په خپلو خبرو کې ویل چې کم 1800 کسان دي د هغې کارډونه چې کم دی بلاک شوي دي او کم 15,000 نور تعداد د هغې ته نوټسې جاري کړي دي. نو الله دې وکړي چې دغه تو تریخوالی چې کم د پاکستان او د افغانستان ترمنځ روان دی دا د په محبت کې بدل شي. دا زموږ نننی پروګرام در پروګرام پورې مال زما ټیم د راکې اجازه د لوی الله په امان.